دویم لمبر یاد کړئ محرم الحرام دغه میاشتې ته فضیلت او کمال ولې ملاو دی دویم لمبر وجه علماء بیان کړی دا او هغه دا ده چې دغه میاشتې فضیلت په خپل زبان صادق سره په خپل رښتونی زبان سره دغه میاشتې فضیلت په خپل باندې په احادیث مبارکو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خپل باندې بیان کړی دی یعنی رب یم د فضیلت گواہی کړی دا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یم د فضیلت گواہی کړی دا او پاغي باندې خو احادیث ډیر دي زیو ورته بیانوم امام ترمذی دا حدیث په خپل کتاب ترمذی شریف کې روایت کړی دی سیدنا علی کرم الله وجهه الکریم وعلیه السلام اغا مبارک نه دا حدیث روایت دی امام ترمذی فرمائی دویم د محرم الحرام د فضیلت وجدادا چې رسول الله مبارک له څور کړه دی فضیلت او عظمت ور کړه دی علی شیر خدانا یو صاحب تپوسو کا پختنه تر وکړه اور ته فرمای قربان د رمضان کریم نه پس روزي نیول د ټولو نه زیات فضیلت او ثواب والا په کومه میاشت کې دی دا تپوس یا علی شیر خدا نه کړه رضی الله عنه د رمضان کریم نه پس چې هغه ټولو کې بهتر دی هغه فرض روزي دی دا هغه نه پس روزي په کومه میاشت کې د ټولو نه بهتر دی علی شیر خدا څور ته فرمایي عمدہ سوال یو ځل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو صحابی یو صاحب اوک زپ خپل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه مجلس کې موجود ما اوس جواب ور کوي ځان نه جواب نور کوي رسول الله مبارک حدیث ورته وایي عمدغه تپوس اے صاحب چې تا مان وک عمدغه تپوس ز موجودم چې رسول الله مبارک نه چا وک ورته وی فرمایل یا رسول الله مبارکا رمضان کریم نه پس پکال اسلامی میاشتو کې د ټولو نه بهتر روزه نفلی دا د کومې میاشتي حضور علیہ السلام ورته فرمایل علی شیر خدا دغه صاحب ته فرمایي چې اومه غزتا توایما حضور علیہ السلام په جواب کې ورته فرمایل ان كانت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله رسول الله مبارک ورته فرمایل اے صاحبہ ان كانت صائما کچرت ته د رمضان کریم نه پس د روزو د نیولو اراده لري چې نفلی روزي ونسي بعد شهر رمضان پس د رمضان کریم مبارک نه حضور مبارک ورته فرمایل فصم المحرم ته روزي د محرم الحرام په میاشت کې ونس زکه دا میاشت د حرمت والا فضیلت والا ده او رسته ورته بیا وجم بیان کړه فانه شهر الله محرم الحرام دا د رب میاشت شهر الله الله یې دازما میاشت او بیا ورته حضور مبارک حدیث علی شیر خدا فرمای مخ کی چې بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې فيه یوم یتوب الله وی چې حضور علیہ السلام فرمای چې په دغه محرم الحرام کې یو ورځ ده او هغه ورځ نه مراد لسم محرم الحرام دی عاشوري ورځ هغه تر مراد ده نبی علیہ السلام فرمایل په دې کې یو ورځ ده یو قوم نه مراد په حدیث کې بنی اسرائیل دی یو قوم په دغه ورځ باندې زما رب ته توبه وستلې وا زما رب دغه قوم توبه قبول کړې وا چې څوکم او کوم قوم هم په دغه ورځ باندې د بنی اسرائیل نه پس هم رب ته د خپل ګناهونو توبه وباسي نبی علیہ السلام فرمای دغه قوم خلق ته رب لا یزال بخنه او مغفرت او هغه ورځ کوم ورځ ده لسم محرم الحرام ګوره دا
د سعودي په حساب باندې هفته ده، د حکومت پاکستان په حساب باندې اتوار دی. خدا هفته او اتوار که څوک اونسي نو په هر صورت باندې دا ورځ انسان حاصلولی شي. هفته ورځ انسان یا لسم دی او یا نهم دی، نو هفته اتوار د سړی اونسي، لسم خو پکې راغی، هم د حکومت د سعودي اعلان مطابق او هم د حکومت پاکستان دا لسم دی یا نهم دی یا لسم دی. اور سره که د اتوار ورځ شي نو یا به لسم شي او یا به یو لسم شي. په هر صورت باندې چې په دغه دوه ورځو کې انسان روژه ونیسي، په هر صورت باندې انسان ته د لسمې ورځې فضیلت حاصلېږي، خطا کږي نه انسان نه. هفته اتوار او حضور مبارک د یو قوم د توبې د معافی ګارنټي ورکړي چې کوم یو انسان په دغه ورځ باندې کینی الله ته توبه وباسي. موږ الحمدلله الله تعالی ته هر ټیم توبه وباسو، خو بعضې توبه په اهتمام باندې، لږه په اهتمام باندې. نو د هفتې په ورځ باندې هم په خپلو ګناهونو باندې انشاءالله او د اتوار په ورځ باندې هم په خپلو ګناهونو باندې توبه به وباسو. رسول الله مبارک په حدیث کې ګارنټي ورکړې رب لا یزال به د دغه انسان د ګناهونو توبه قبلوي. نو فضیلت یې دی